پورې هېڅکله چې کوم دغه چا جنګ په تعداد باندې نه دی ګټلی او په اسبابو باندې نه دی ګټلی. بدر جنګ ته وګوره، هلته مسلمانان په کوم تعداد کې دي او کفار په کوم تعداد کې دي. مسلمانان بې سر و سامان دي او کفارو سره چې کوم دغه اسباب موجود دي، د هغې نه دېخوا نور جنګونه وګوره، په تعداد باندې چا جنګ نه دی ګټلی او نه په اسلحه باندې چا جنګ ګټلی. جنګ ګټلی شي په غیرت باندې او په ایمان باندې. تا کې غیرت نشته، تا کې ایمان نشته. الحمدلله د پاکستان تعداد به هم کمی، فوج به هم کمی، اسلحه به هم کمی، خو الحمدلله پاکستان کې غیرت موجود دی. د پاکستان عوامو کې چې کوم دغه فوج کې غیرت موجود دی، انشاءالله په دغه ایمان او غیرت به چې کوم دغه موږ تاسو سره جنګ کوو. سن 71 ته لاړ شه، سن 65 ته چې کوم دغه لاړ شه، دغه جنګ د تا نه ما ګټلی دی. او بیا د قبایلو چې کوم دغه ګټلی دی، د قبایلو کې غیرت دی. دا خبره به نه کوو چې پنجابی دې راپاسي یا سندی دې راپاسي. پنجابي کې به غیرت نه وي، هغه به جنګ نه شي کولی. موته کې غیرت دی. موږ به انشاءالله دا ملک د ټولو په شریکه دی. مودي دا نه دی ویلي چې زه دا حمله په پنجاب باندې کوم یا په سند باندې کوم. هغه پاکستان یاد کړی چې پاکستان باندې جنګ کوم، او پاکستان زموږ په شریکه باندې ملک دی. دا ډېر په خوارۍ او محنت سره چې کوم دی هغه آزاد شوی دی. انشاءالله د دې سالمیت دپاره به موږ هر حده پورې تېرېږو، خپل ځانونه به ورکوو، خپل وینې به ورکوو. انشاءالله دغه هندوانو ته به دا خپل ملک چې کوم دی هغه داسې نه پرېږدو. وما علینا الا البلاغ.